دا د دنیا په کم قانون کې دي چې ته په یو قوم باندې په یو ماشومانو زنانو تورسرو بوډاګانو باندې ته خوراک ستا کوم بند دی دوایان هم بند دی نو دا د ظلم انتها ده او دا د دغې اقوام متحده دپاره او د دغې ملکونو په مخ باندې سپېړه ده کم چې د دنیا په غټو غټو ادارو کې او په غټو غټو ځایونو کې ناست او دا دعوه کوي چې موږ د انساني حقوقو دپاره اواز شوتو نو دا د هغو په مخ باندې سپېړه ده په ټول ملک خصوصا په خیبر پښتونخوا په تمام اضلاع او هډ کوارټرو کې دغه مظاهرې جاري دي او دا هم ستاسو په علم کې به چې کوم اسرائیلو ظلم او بربریت شروع کړی په فلسطین په مسلمینو مسلمانانو باندې بیا چې کوم ګلوبل سمود پلوټیل یا کومه قافله چې د 500 کسانو کومو د دغه مسلمینو مسلمانانو دپاره روانه او د تېرو میاشتې نیمې نه په هغې کې د خوراک څښاک او دوایانې نور داسې اشیا چې هغه د دې وخت ضرورت و نو هغې باندې چې کوم اسرائیلو او یهودو کومه حمله کړې ده او بیا چې زموږ کوم دغه مسلمانان لیډران مشران یې ګرفتار کړي دي نو دا د ظلم یو انتها ده هر کله چې په یو ملک باندې جنګ وي نو په هغې خپل یو قانون یو ضبط دي یو طریقه کاري چې په سکولونو به حمله نه کېږي په ماشومانو به نه کېږي په زنانو به نه کېږي په هسپتالونو به نه کېږي نو نن څه شو هغه عالمي کونسل هغه کم مشران چې دي کوم چې به دا دعوې کولې چې انساني حقوق دپاره مطلب دا ده چې موږ اواز شوتو نو نن دغه د انساني حقوق د اواز شوتولو دغه خلک څه شو کم اقوام متحده کم نور دغه خلکو چې نن نو زموږ مظلومینو ته رزق نه میلیږي خلک هلته د ولږې نه مړه شو مسلمانان مطلب دا دی چې په هفتو هغو ته ډوډۍ نه میلاویږي نو دا تش هسې هغه د هغو بلند دعوې دي په بین الاقوامي سطح باندې زه په دې وخت کې د خپلو د ملک د ادارو نه د ملک د واکدارانو نه دا ډیمانډ کومه دا غوښتنه دې کومه چې په کار ده چې موږ د سفارتي تعلقاتو د ټولې دنیا د دغې ملکونو سره کم چې مطلب دا دی چې کم د انساني حقوقو دپاره اواز شوتی که هغه هر یو ملک د دوی سره سفارتي حواله باندې مکمل پاکستان تعلقات ختم کی او د هغې پورې ورسره ختم کی چې کمې پورې مطلب دا دی چې دغه مظلومین زموږ د لیډرشپ مشران یې آزاد کړي نه او په دوی باندې دا ظلم بند شوی نه زمونږ صرف او صرف مقصد دا دی چې دا مونږ دا مظاهرې وکړو دا خپل اواز راوچت کړو دغې اوده حکمران ته دې بې حسه حکمران ته مونږ دا ورمخې ته کړو چې الحمدلله دا ځوانان دا چې دی مسلمانان دوی د خپل مسلمانانو سره ولاړ دي خو تاسو راوچت شئ تاسو به ځان کې حس پیدا کړئ او د هغې اسرائیل خلاف تاسو اواز اوچت کړئ چې تاسو هم مذمت کوئ موږ هم مذمت کوو نو حکمرانه په تا کې څه فرق شو په ما کې څه فرق شو چې زه یو عام شهري یم نو په ما کې او په تا کې صبر وتعالی خو الله جل جلاله اختیار درکړی دی ته یو داسې پاکستان زموږ یو دومره خوږ ملک د هغې چې دی مشر یې چې هغې ایټمي ملک دی تا سره اختیار دی تا سره پاور دی ته راوچت شه د دغې پر امنه وفد چې دی د هغوی تپوس وکړه د دغه وی د اسرائیل نه مطالبه وکړه چې زموږ دغه مسلمانان کوم چې په پر امنه طریقې سره غزا ته هغوی د خوراک روان کړی هغوی تاسو هغه حمله په هغوی کړې ده هغوی تاسو چې دی نیولې دي دغه واپس کوي دغه واپس چې دی هغه رها کوي